بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. دينا مخکمو بسم الله کی لفظ با لفظ الله رحمان الرحیم کی بحث کړو. اوس نن سبق کې مصنف کومه خطبه راوړې ده په هغې باندې خبره کوو. مصنف د بسم الله نه بعد الحمدلله رب العالمین والعاقبة المتقین یعنی حمد بیان کړه. مصنف د بسم الله نه بعد حمد بیان کړه. د ویلې یو خدا چې کتاب الله اتباع وکړه، ځکه چې په قرآن مجید کې بسم الله نه بعد حمد ده، الحمدلله رب العالمین. ٹھیک ده کنه؟ دویم ده چې د حدیث اتباع وکړه، ځکه چې حدیث کې د کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمد لله فهو اقطع یا اجزم. ٹھیک ده؟ چې هر ها کار چې د الحمدلله سره شروع نشي نو هغه نیمګړی وي، دمبوري ده. ٹھیک ده کنه؟ هغې کې برکت نه وي، مختلف معنی کې. دریم د سلف صالحین مشرانو علماو اتباع وکړه چې هغو به کله کتاب لیکله نو څه نه به شروع کوله، بسم الله نه بعد به الحمدلله وي. پوه شو په خبرې باندې که پوه نه شوې؟ دغو درې وجو نه مصنف د بسم الله نه بعد څه ذکر کړی؟ حمد ذکر کړی. اعتراض پرسی چې تو خو مخکې ویلي وو چې بسم الله باره کې دیم حدیث ورته بیان کړی چې هر یو کار چې بسم الله نه شروع نشي هغه به نیمګړی وي، دمبوري ده به وي. اوس د الحمدلله باره کې نو اوس بسم الله ویلې مقدم کړه په الحمدلله باندې. ټیک ده که نه؟ الحمد څخه شروع ونه شوه که نه؟ شروع څه شوه؟ بسم الله سره وشوله. نو اصل کې د ابتدا درې قسمه دي. یو ابتدایي حقیقي ده، بل ابتدایي اضافي ده، ابتدایي عرفي او ابتدایي اضافي. ٹھیک ده که نه؟ ابتدایي حقیقي څه ته ویلی شي؟ چې په مقصود او غیر مقصود دواړې باندې مقدم شي، د ابتدایي حقیقي ده. ابتدایي عرفي چې په مقصود مقدم وي، چې په څه باندې مقدم وي؟ غیر مقصود نه خو وروستو وي، خو مقصود باندې څه وي؟ مقدم وي. او اضافي بس چې مقدم وي، که په مقصود وي او که په غیر مقصود وي، مطلق مقدم ته ویلی شي، بس چې په څه شي باندې مقدم وي بس. ټیک ده که نه؟ نو اوس بسم الله محمول ده په ابتدایي حقیقي باندې. بسم الله محمول ده په څه باندې؟ په ابتدایي حقیقي باندې. او حمد محمول ده په ابتدایي اضافي یا عرفي باندې. الحمدلله ټول تعریفونه د الله د پوره دي، خو دې کې لفظ د حمد راغلی. و حمد لغوی معنی ده تعریف. حمد لغوی معنی ده تعریف. او درې شیان دي، یو حمد ده، یو مدح ده او بل شکر ده. دغو درې تعریف کوو. د حمد اصطلاحي معنی ده هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان نعمة أو غيرها. هو الثناء دا تعریف کول دی باللسان په جبه سره على الجميل الاختياري په اختیاري صفتونو باندې سواء كان نعمة برابر خبره چې د نعمت په مقابله کې وي او غیرها یا د غیر نعمت په مقابله کې وي. بل د حمد سره مدح ده. مدح تعریف هم امدغه شان ده، خو صرف د صفت سره
اختیاری لفظ نشته صفت اختیاری په دې کې نه ذکر شوی تعریف بشي هو الثناء باللسان على الجميل سواء كان نعمة او غيرها په حمد کې د صفت یا جمیل سره اختیاری لفظ و او په مدح کې د حمد سره جمیل سره اختیاری لفظ نه و او بل دا شکر تعریف ده هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالاركان هو فعل دا فعل ده ينبئ چې خبر ورکي عن تعظيم المنعم د منعم د تعظیم نه لكونه منعما د وجنه چې منعم ده سواء كان باللسان برابر خبره چې په جبه سره وي او بالجنان یا په زړه سره او بالارکان یا په ارکان سره وي نو شکر دا د نعمت په بدل کې وي خو بیا عام ده که په جبه شکر ادا شي او که په زړه سره ادا شي او که په ارکانو ادا شي او حمد او مدح د دې پر نعمت ضروری نه ده که مقابله کې نعمت وي او که نه وي خو چې شکر ادا شي یا تعریف وشي نو دا حمد او مدح ده خو حمد او مدح کې بیا فرق ده حمد د پر ضروری ده چې په اختیاري صفت باندې به تعریف کیږي لکه یو کس عالم ده او د علم د وجه دغه صفت وشوله نو د اختیاري صفت د وجه نه د تعریف وشوله نو په دې صورت کې د حمد شوله او مدح هم ده ځکه چې مدح کې عام ده که اختیاري او که غیر اختیاري وي خو که چیرې یو سړي تعریف د حسن د وجې نه وشوله دا اوس مدح ده خو حمد نه ده لله لفظ الله کې تمو بسم الله کې خبرې کوي نو د ذکر ضرورت نشته ٹھیک شو کنه تعریف می تکړه و دی الله رب معنا دا پرورش کرنا معنا څه ده پرورش کرنا ٹھیک ده او رب لی شیخ ذات ده شغای او شاید ابتدانا انتها ته ورسوي چې ته ورسوي رب لی شیخ ذات ده شغای او شاید دی ابتدانا چې ته ورسوي انتها ته ورسوي پوشی خو بیا دا په هغه شونو ته حاضر ټیک شو دا رب چاته ویلې شي هغه ذات ته ویلې شي چې ابتدا نه انتها ته شی ورسي رب کچې اضافت سوي نو دې په غیر الله باندې مطلق کیږي لکه رب الدار رب الفرس یو کور مالک کنه رب الفرس ٹھیک ده خو کچې بغیر دې اضافت نه نو به په غیر الله اطلاق نه کیږي پوښې په سمته رب سمانا ده پرورش کرنا او بیا مې تاسو چې رب غزاد ته ویل شي چې ابتدانا اغا پرورش وکي او انتها ته ورسي او بیا په زوال راولي نه خبرم ده لکه مو ګورو چې کله مو غنم وغیرہ وکړو فصل وکړو نو ارشین شي اروټو کیږي ابتدای وشي بیا د انتها ته ورسي غنم مو زیړ شولو پوخه شولو اوس بیا لا شولو پس تی بوس غنم بیا جوړ شولو ٹھیک ده کنه یو انسان دا مشمتوب نه روان کی بوډاتوب ته ورسوي ٹھیک ده کنه بیا بسره ولي
زوال پر ولي اخر ته سره شي مرګ راشي ټیک شو نو دا رب ده العالمین جمع د عالم ده وعالم د اسم علی صيغه ده چې صيغه ده اسم اعلی ټیک شو یعنی هغه شی چې دغه د وجنه د چا پہچان وشي هغه شی چې دغه د وجنه د چا پہچان وشي ټیک شو کنه خو بیا دا خاص و دغه شان سره چې د کوم شانو د وجنه د الله رب العالمین پہچان کیږي بیا خاص و چې سره هغه شان سره چې د کوم شانو د وجنه د الله رب العزت پہچان کیږي ما په خبر تاسو په یو کنه عالم جمع عالمین جمع چې شي دا عالم کومه صيغه ده اسم اعلی ده ټیک شو کنه څه مطلب هغه شانه چې دغه د وجنات د چا پہچان کیږي خو بیا دې اطلاق په شانه باندې وشو کوم شانه د وجنات چې د الله رب العزت پہچان کیږي پوښي عالمونه مختلف دي عالم سماوات عالم ارض عالم الانس عالم ملائکه ټیک ده کنه عالم الجن مختلف دي ټیک شله نو ځکه صيغه سره وړله عالمین د جمع وروړه اسم الله وروړه خو صيغه دي جمع وروړه والعاقبت عاقبت کې د الف لام د عوض ده اصل کې خیر العاقبه اصل کې څه د مضاف په عوض کې د الف لام ښه یا حسن العاقبه ټیک ده کنه اوس کچې دا په عوض د حسن یا خیر کې ونه خلو په عوض د مذهب کې ونه خلو نو بیا شرط انجام خو هم کېدلی شي بدم کېدلی شي کنه ټیک شو نو دې کې مو وی چې بهترین انجام د متقینانو دی پر ده ځکه چې متقینانو دی پر خپل انجام نشي کېدلی کنه نو دې کې مسوي چې الف لام څه ده دا عوض کې ده ټیک شو چې به عوض کې ده د مذهب او مذهب څه ده حسن یا خیر العاقبه یا حسن العاقبه للمتقین متقین جمع د متقین د پرهیزګار ته ویل شي ټیک شو کنه والصلاه صلات لغوی معنی ده دعا لغوی معنی څه ده دعا او کچره د صلات نسبت الله رب العالمین طرف ته وشي نو مطلب ته رحمت وي معنی څه یا رحمت کچره دې نسبت فرشتو طرف ته وشي ٹھیک ده کنه کچا طرف ته وشي فرشتو که انسان طرف ته وشو نو بیا خو دعا ده د څه ده دعا ده ټیک شول او که پرندو طرف ته وشول د تسبیح ده که فرشتو طرف ته وشو نسبت نو د څه ده استغفار ده او که چیرې انسان طرف ته وشو نسبت نو دعا ده او که چیرې پرندو طرف ته وشو طیورو طرف ته نو بیا تسبیح ده ټیک شول او غړي خبر دي کنه علی رسوله علی هر پجر ده او رسول لغوی معنی ده بیجنا لغوی معنی څه ده بیجنا او اصطلاحي معنی څه ده هو انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبلیغ الاحکام وما هو کتاب صدر می توکړه هو انسان دا انسان دا بعثه الله چې لګلې الله هو انسان بعثه الله تعالى الى الخلق مخلوق طرف ته الى الخلق مخلوق طرف ته لتبلیغ الاحکام د احکام د تبلیغ دی پرا وما هو کتاب نو د سوي کتاب بي پوینه شي په ستاري می توکړه هو انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبلیغ الاحکام وما هو کتاب پوښه الایرا ستاري می توکړه هو انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبلیغ الاحکام وما هو کتاب تسب کتاب می
ٹھیک ده محمد محمد اسم مفعول سے ادا کرنا وہ تعریف معنی دا تعریف کیا ہوا معنی سے دا تعریف کیا ہوا ٹھیک شلو نبی علیہ السلام نما ادنیک یا اد نبی علیہ السلام والدی نبی علیہ السلام نما چای خوا یا خو نیکه خوا یا نبی علیہ السلام نما ادوی والدی خوا محمد ٹھیک شلو و آله آل د بصرین او د سیبوی په نسبت باندې اصل اهل و اصل کې څه اهل و ټیک شو آل د څنګه جوړ شو هم هله په قیاس په څه باندې بدل کړه په همزیم بدل کړه دوی همزه جمع شولې نو څه په قانون سره امانه په قانون سره څه جوړ شول آل ته جوړ شول پوه نه شو په آل اصل کې څه اهل و اچا په نسبت بصرین او د سیبوی په نسبت باندې ٹھیک ده کنه هم هله په قیاس په سمونه ولا لکړه همزه باندې نو آلن شو کنه نو امانه ولا کون په کوله کېده نو څه جوړ شول آلن ته جوړ شول ٹھیک شول آل او اهل کې فرق آل په ذویل کولو کې د اطلاق په مذکر باندې کېږي مؤنث باندې نه کېږي آل رسول خو ویلې شي خو آل فاطمه نشي ویلای آل فاطمه نشي ویلای ځکه چې فاطمه رضی الله عنها خزدا او دې اطلاق په چا باندې کیږي صرف په سړوي کیږي په نرینه کیږي په زنانه یک اطلاق نه کی په یو کومه په خبرو باندې ٹھیک ده کنه آل او اهل کې فرق څه ده آل اطلاق په ذویل کول هو بجنه کنه عقل ولا چکل لا ذویل کول کې صرف پنرینو کېږي په زنانه و دې اطلاق نه کېږي په یو په زنانه و دې اطلاق نه کېږي نو آل رسول خو ویلې شي خو آل فاطمه نشي ویلای ٹھیک ده دویمه خبره دویم فرق څه ده پکې د آل اطلاق په اشراف باندې کېږي پچا باندې اشراف کا دنیوي اعتبار سوي او کا دینی اخروی اعتبار سوي آل رسول ویلې شي اے آل فرعون ویلې شي څه ځکه دنیا اعتبار څخه هغه یو مرتبه ته حاصله وا بچو اگر چله به ذلیل کړل ٹھیک ده کنه خو بچو نو آل فرعون ویلې شي خو چې معاشري کې کوم سړی ته سپک کتل شي نو غیر پر آل نه استعمالي آل حجام نشي استعمالېدلی انوي اولاد آل حجام نشي ویلای په یو په خبره باندې اهل حجام ویلی شي اهل فاطمه اهل حجام ویلی شي خو آل نشي ویلای پوه شوې ما په خبرو باندې اسونه ښه واصحابه جمع د صحب ده جمع چې ده صحب او یا صاحب ده ٹھیک ده کنه ملګری ته ویلی شي خو مراد ته صحابه دي صحابي چاته ویلی شي صحابي هغه انسان چې هغه نبی علیه السلام په ژوند او په ویښه لیدلی په حالت د ایمان کې ټیک ده کنه چا چې نبی علیه السلام په ژوند په ویښه په حالت د ایمان کې لیدلی نو څه ده صحابي ده ٹھیک شول اجمعین ټول اور الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو رب ہے عالمین کا ٹھیک شلا والعاقبت اور بہترین انجام ہے للمتقین متقین کے لیے والصلاۃ اور درود ہو علی رسول ہی اور آپ کے رسول پر اللہ کے رسول پر محمد جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وآلہ اور اس کے آل پر واصحابہ اور صحابہ پر اجمعین تمام پر بس हाँ ढेर रखना